شینا نو زه نن د شب قدر په دې غیرتمنده خاوره د غیرتمند ولس یو څو د زړه خبرې کوم. اولنې عرض مې دا دی او په ډېره اسانه پښتو کې ستاسو نه پوښتنه کوم چې دا ځمکه د چا ده؟ دا ځمکه د چا ده؟ او د اسمان د چا ده؟ او دا مخلوق د چا ده؟ بس زما خبرم دغه وه چې ځمکه هم د الله ده، اسمان هم د الله ده او مخلوق هم د الله ده. نو بیا د الله نظام پکار دی که د غیر الله نظام پکار دی؟ بیا د امریکې نظام پکار دی که د محمد رسول الله نظام پکار دی؟ زما ورونو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی، د دې دنیا نه رحلت کړی دی او هغه ټول کار د نبوت او هغه مشن هغه تاسو ته حواله کړی دی. تاسو په دې پړئ، دا ستاسو ذمه داري ده، دا ستاسو لپاره د جنت کنجي ده چې چېرته اوسېږئ او په کومه خاوره ژوند کې هلته به د الله د نظام، د قرآن د نظام، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي نظام دپاره جدوجهد وکړئ. جماعت اسلامي د نورو پارټو په شان سیاسي جماعت نه دی. نورې پارټیانې د خاندانونو دپاره جوړې شوي، نور سیاسي جماعتونه د چا خان دپاره، د چا نواب دپاره، د چا چودري او ډېرې او جاګیردار دپاره جوړ شوي دي چې هغه مړ شي پارټي بیا د هغه د زوی دپاره کار کوي، چې زوی مړ شي بیا یې د نسي دپاره کار کوي. لکه څنګه چې ایمل خان زما وراره ډېر په شوق دا خبره کوي چې زه د څلورم نسل سره تعلق ساتم چې د دې وطن د دې قام او د ولس مشري کوم، ځکه چې هغه پارټي د هغه د نیکه وه، پیپل پارټي د زرداري ده، مسلم لیگ د نواز شریف دی. او دغه وجه ده چې دا پارټیانې لکه د ځمکې په شان، لکه د کور په شان، لکه د میراث په شان د پلار نه زوی ته او د زوی نه نسي ته او د نسي نه کړوسي ته پاتې کېږي. خو جماعت اسلامي پارټي ده، پراپرټي نه ده. جماعت اسلامي نظریه ده، جماعت اسلامي تحریک ده، جماعت اسلامي جدوجہد ده، جماعت اسلامي رڼا ده. دا د هغه چا ده چې څوک په دې جماعت اسلامي کې قرباني کوي، څوک په دې جماعت اسلامي کې محنت کوي. نو جماعت اسلامي او د نورو پارټو فرق دقه دی. دلته حساب کتاب د لیډر سره، دلته احتساب د ټولو په منځ کې دی. دلته کې د رنګ او د نسل په ځای کرکټر او کردار ته کتلی کېږي، دلته میرټ ته کتلی کېږي، دلته د اصولو بادشاهي ده او هلته کې د خاندان بادشاهي ده. نو که تاسو آزاد ولس یې او ځان آزاد ګڼئ او د خپلو بچو لپاره آزاد پاکستان غواړئ او نسلونه آزاد غواړئ، نو د دې خانداني پراپرټیز نه راوځئ او په یو انقلابي جماعت اسلامي کې شامل شئ. الله اکبر. زما ورونو سید مودودي پارټي جوړه کړې وه، خو زوی زمونږ امیر نه دی. زما نه مخکې سید منور حسن صاحب د کراچۍ و او زه د هغه دیر د غرونو یم، ځکه دا جمهوري جماعت دی، دا اسلامی جماعت دی.
نو که تاسو ته اسلامی جماعت پکاري جماعت اسلامی دی، که جمهوری جماعت پکاري جماعت اسلامی دی، که د عوامو جماعت پکاري جماعت اسلامی دی، که د کارکنانو جماعت پکاري جماعت اسلامی دی. دې وجې نه رونو پاکستان ترقي په دې نه کوي چې د 2% خلکو قبضه ده په دې پاکستان باندې، د دې په سیاست باندې، د دې په کاروبار باندې، د دې په ځمکه باندې، د دې په معدنیاتو باندې. هغه 2% خلکو د بین الاقوامي اسټیبلشمنټ سره یاري او دوستي جوړه کړې ده. دې وجې نه امریکې ته دا غم نشته دی که مسلم لیګ یې ګټي هم به د هغه خدمت کوي، که پیپل پارټي ګټي هم به د هغوی په لاره روان وي، که پی ټي آی ګټي هم د هغوی په لاره به روان وي. قرضې به د هغوی نه اخلي، د ورلډ بینک او آی ایم ایف نه، ایجوکیشن سسټم به د هغوی نه اخلي د ورلډ بینک او د آی ایم ایف په اشاره باندې. صرف امریکې ته دا غم دی چې په دې خاوره د پاکستان د جماعت اسلامی انقلابی پارټي، د جماعت اسلامی انقلابی قیادت، د جماعت اسلامی انقلابی فکر را نشي. نو زه ستاسو نه پوښتنه کوم چې اوس تاسو به د امریکې په مقابله کې زموږ د جماعت اسلامی ملګرتیا به کوئ او که نه به کوئ؟ زما وروڼو زه ستاسو څه خبرې له راغلی پرون شیخپوره کې شهباز شریف تقریر کو وی حالات ډېر خراب دي، زرداری صاحب وی حالات ډېر خراب دي، مولانا فضل الرحمان صاحب وی حالات ډېر خراب دي، د پی ټی آی هر لیډر وی حالات ډېر خراب دي. او دا صحیح ده چې حالات خراب دي. په دې وطن کې معیشت خراب دی، هر بچی د امریکې قرضدار دی، 80,000 ارب روپۍ په تاسو باندې قرض دی. خلک د لوږې نه مړه شو، خلک په فوټپاتونو باندې شپې کوي، حالات خراب دي. دلته بدامني ده، 85,000 خلک په بدامنۍ کې مړ شو، څوک د کوره وتی نه شي، هر چاته یې سیکیورټي تھریټ دی، هر سړی په خپل کور پیره لري، په بازار پیله لري، هر بچی چې د کور نه وځي نو مور او خورې په دې غم کې چې دا بچی به ژوندی راشي او که څوک به اغوا کی، زما خاوند به ژوندی راشي او که څوک به اغوا کی. نو امن و امان خراب دی. سوال دا دی چې دا وطن د چا د وجې نه تباه شو؟ دا هم د دقې پارټو د لاسه چې دا 80 کاله حکومت وکړو، 25 کاله مسلم لیگ حکومت وکړو پنجاب باندې، 15 کاله پیپل پارټي حکومت وکړو په سندھ باندې، 9 کاله پی ٹی آئی حکومت وکړو، په کم 4 کاله په مرکز کې حکومت وکړو، فوج ملګری و، عدلیه ملګری وه، نیب ملګری و، ادارې په شا، ټوله دنیا په شا. د هغې باوجود هم ای زما وروڼو د مسلم لیگ او پیپل پارټي او پی ټي آی نه ستاسو عدالتونه ټیک کړه، نه ستاسو تعلیمي ادارې ټیک کړې، نه ستاسو هسپتالونه ټیک کړه، بلکې دا وطن دی د امریکې او د ورلډ بینک او د آی ایم ایف نور قرضدار یې که. نن که په دې پاکستان کې 102 کروڑ بچی د تعلیم نه بهر دي، دا د دې 3 پارټو د لاسه. نن که په دې پاکستان کې هر 5م سړی په یرقان بیماری مبتلا دی، د څښا اوبو د لاسه، دا د دې ظالمانو د لاسه. نن د دې وطن عدالتونو کې که غریب ته انصاف نه میلاویږي، د دې 3 پارټو د لاسه. نن که دې ظلمي ته روزګار نه میلاویږي، د دې 3 پارټو د لاسه. نن هغه 3 واړه پارټیانې وایي چې موږ له بیا اقتدار راکوي. نو څومره اقتدار غواړئ؟ دا ځمکه او په دې چې کومه غټه کرسۍ وه، که د صدارت کرسۍ وه دا 3 واړه پارټیانې پرې راغلې دي،
که د وزارت عظما کرسۍ وه دا درې واړه پارټیانې پرې راغلې دي که ګورنري او وزارت اعلی و دا درې واړه پارټیانې پرې راغلې دي خو چې تاسو څه ونه کړه دا قوم هم تباه که دا قوم غریب که دا قوم د کرپشن په دلدل کې ور مبتلا که اوس بیا وایي چې موږ له بیا اختیار راکوي بیا وټونه راکوي شیخه پوره کې شهباز شریف وی چې دا څلورم ځل جناب نواز شریف وزیر اعظم جوړېدل غواړي نو یو ځل ناکام دویم ځل ناکام دریم ځل ناکام اوس وایي په څلورم ځل بیا ماله اقتدار راکوي نو اے د پاکستان ولسه تاسو دې نااهلو ته تاسو دې د امریکې د ورلډ بینک او د آی ایم ایف ایجنټانو ته بیا اقتدار ورکول غواړئ بیا اقتدار ته رسول غواړئ لږ حساب کتاب خو په کار دی که نه زما وروڼو زما مشرانو نن ګوړه ګرانه چینی ګران پټرول ګران ډیزل ګران پېښور ښار کې شب قدر نه نیم خبر 10 روپو ته یوه ډوډۍ ورسېدله مصباح پخوا به په 10 روپۍ سړي به ډوډۍ به یې م خوړه کباب به یې پې وخوړه دال به یې م ورسره وخوړل او دومره ډېره به یې وخوړه چې د تشو به یې پې دړ وکړه په 10 روپو کې نن په 10 روپۍ یوه ډوډۍ دا ګراني د چا د وجې نه دا د دې کرپ درې واړو پارټیانو د وجې نه زما وروڼو ستاسو مسله څه ده ستاسو مسله دا ده چې په دې وطن کې په عدالتونو کې د انګریز نظام دی د دې 400 نه والا د چیف جسټس پورې په هر عدالت کې د قرآن په ځای دغه د انګریز کتاب پروت دی نن ستاسو یې موږ پښتانه یو موږ هم پښتانه یو موږ ټول پښتانه یو خو په ایمان یې وایه چې بچی او بچی لور میډیکل کالج ته لېږې انجینیرنګ کالج ته لېږې یونیورسټۍ ته لېږې نو په مخلوط نظام تعلیم کې سبق وایي که نه وایي دا ستا اسلام مني دا ستا غیرت مني دا ستا ضمیر مني د درې واړو پارټیانو ستا غیرت هم تباه کړ ستا پښتو یې هم خاورې کړه ستا ضمیر یې مړ کړه نن په دې وطن کې سودي نظام دی سود په باره کې خو الله فرمایلي زما سره جنگ دی پیغمبر فرمایلي دي لکه د مور سره چې بدکاري او نکاح وکړې خو د درې واړو پارټیانو حکومتونه وکړه دې سودي نظام نور هم مضبوط کړه دوی سودي نظام ختم نه کړ د پی ټی آی حکومت ختم شو پی ډي ایم په حکومت کې راغی ما ویل زه کیدی شي مولانا فضل الرحمن صاحب د پی ډي ایم مشر دی نو که نور هېڅ نشي کولی نو دا سودي نظام خو پې ختم کړي نو د 17% نه د سود شرحه کې اضافه وکړه 22.7% ته ورسو نن په هندوستان کې شرعي سود 6.7% ده او په پاکستان کې شرعي سود 22.7% ده ای زما وروڼو دوی کومه کارنامه کړې ده دوی کشمیر انډیا ته حواله کړی نن په کشمیر د انډیا قبضه ده دوی آپیه په امریکې خرڅه کړې ده پرویز مشرف خرڅه کړې ده او د هغې نه وروستو عمران خان تلی و راغلی شهباز شریف تلی و راغلی نواز شریف تلی و راغلی زرداری تلی و راغلی د یو غیرتمند د امریکې د صدر سره نه د بایډن سره نه د ټرمپ سره نه د بوش سره نه د اوباما سره خپله خبره خو کړې ده خو د امریکې په جیل کې پرته زمونږ د خور د آپیې خبره نه ده کړې دیو بیا وایي مونږ له اقتدار بیا راکوئ دلته خو دا ټانګې ډېرې دي وایي چې سړی ټانګه چلوله ښځې پکې ناستې وې زنانه شاته یو لیونی هم پکې ناست و چې چابک باندې اس وهغه اس ترنده شه لیونی شو دواړه خپې پورته کړې او هغه ټانګه واورېده
پالیونی د پاسه هغه ښځې ورپرېوتې، خلک ورله ښځې م راچوتې کړې، لیونی م بیا په ټانګه کې کېنو. لیوني یې دومره خوند ورکړی د خندا نه شنو. ټانګېوالو ته یې ویلې ای بابا یو ځلې بیا، ای بابا یو ځلې بیا را باندې راواچوه، بیا یې را باندې راواړوه. دیو بیا ګرځي ستاسې په کوڅو کې، وایي ای بابا یو ځلې بیا، نو بیا دې ټانګې اړولو ته تیار یې په دې لیوني باندې. دلته به منډې به لالا وی او نوڼۍ به عبدالله وی. وطن غریب سړی آباد که، غریب سړی قربانی ورکوي، غریب سړی مینه کوي. دا ټول غټان، دا ټول خانان، دا ټول ظالم جاگیردار، دا ټول کرب مافیاز دا په سیاست کې نه دي پکار، دا په جیلونو کې پکار دي. د دې خېټې شلول پکار دي او د قوم دا مال ته رایستل پکار دي. دا کار نه نیب کولی شي، دا نه عدالت کولی شي. د دې ظالمانو احتساب صرف اور صرف جماعت اسلامی کولی شي. زما محترم ورونو، یہ شب قدر خلقہ، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جماعت اسلامی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے ان کی دولت کو نہیں دیکھا ہے، ان کے بنگلے کو نہیں دیکھا ہے، ان کی پراپرٹیز کو نہیں دیکھا ہے. ہم نے دوسروں کی طرح اپنی ٹکٹ کو نہیں بیچا ہے. میں نے کردار کو دیکھا، میں نے صلاحیت کو دیکھا، میں نے اخلاق کو دیکھا، میں نے ان کے خدمات کو دیکھا ہے. خدا داد کو ٹکٹ دیا ہے، صلی اللہ کو ٹکٹ دیا ہے. میرے بھائیوں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جماعت اسلامی کی کامیابی کی صورت میں پاکستان ترقی کرے گا، اس لیے کہ ہم عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاذ کریں گے. میں ضرور یہ بات کہوں گا، ادھر بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، اپنے ساتھ مولانا کا لفظ بھی لگاتے ہیں. ان لوگوں کو ووٹ دینے کا مطلب زرداری کو ووٹ دینا ہے. ان لوگوں کو ووٹ دینے کا مطلب نواز شریف کو ووٹ دینا ہے، اور زرداری اور نواز شریف کو ووٹ دینے کا مطلب امریکہ کو ووٹ دینا ہے. اس لیے کہ دونوں امریکی غلام، انہوں نے امریکی نظام مسلط کیا ہے، انہوں نے سعودی نظام مسلط کیا ہے، انہوں نے آپی امریکہ کے حوالے کیا ہے، انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں پاناما لیکس، اس میں ان تینوں کے نام، پنڈورا بکس ان پارٹیوں کے نام، توشخانہ ان لوگوں کے نام. واحد جماعت اسلامی ہے. میں سینیٹر رہا ہوں، میں اس صوبے کا فائنانس منسٹر رہا ہوں. اللہ کے حکم سے، اللہ کے شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اور میرے کسی لیڈر کا نام نہ پاناما لیکس میں ہے، نہ نیب کے دفاتر میں ہے، نہ پنڈورا بکس میں ہے، نہ توشخانہ لوٹنے والوں میں ہے. میں کلین اور صاف دامن کے ساتھ آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں. میرے بھائیوں، اس ملک میں ہر سال 5,000 ارب روپیہ کرپشن ہوتی ہے. ہر دن پاکستان میں 13.7 ارب کی کرپشن ہوتی ہے. یہ لوگ کرپشن کو ختم نہیں کر سکے، یہ خود کرپشن میں ملوث ہے. کوئی کرپٹ لیڈر کرپشن ختم نہیں کر سکتا. یہ کرپشن ختم کر سکتی ہے جماعت اسلامی، اس لیے کہ ہمارے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے. چارسدہ کے لوگوں، یہاں سیلاب کے زمانے میں ہم نے آپ کی خدمت کی ہے. چارسدہ کے لوگوں، کرونا وائرس کے زمانے میں ہم نے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے. آپ نے میرے نمائندگان کو ووٹ دیا، ہم کامیاب ہو گئے. ہم انشاءاللہ ایوانوں کے اندر بھی آپ کی خدمت، آپ کی ترجمانی، آپ کی پاسبانی، آپ کی حقوق کے لیے لڑیں گے، جان دیں گے آپ کی حقوق کے لیے. لوگوں، اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ.
اسلام اور کفر کا مسئلہ 87 دنوں سے فلسطین پر لوہے کی بارش جاری ہے، 87 دنوں سے بارود کی آگ میں ہمارے غزہ کے مسلمان بھائی جل رہے ہیں، ہمارے 23,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی سروے کے مطابق جتنے لوگ آج تک شہید ہو گئے ہیں، ہر 5واں شہید بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ لیکن اس سچویشن میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، فرانس نے اسرائیل کا ساتھ دیا، برطانیہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن 58 اسلامی ممالک میں ایک حکمران نے بھی غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں شب قدر کے لوگوں۔ ہم نے ملین مارچز کیے، میں نے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلایا، پھر میں نے ترکی اور ایران کا دورہ کیا، قطر کا دورہ کیا۔ ان حکومتوں کو میں نے کہا یا چل کر آگے بڑھ کر غزہ کو بچائیں یا مجھے راستہ دے۔ میرے ساتھ ایک غیرت مند بہادر پشتون قوم موجود ہے۔ ہم نے انڈیا کو 1948 میں شکست دی ہے، ہم یہاں فلسطین آ کر ہم یہودیوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، مجھے راستہ دے دے۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ لوگوں، اگر ہم نے فلسطین جانے کا راستہ پایا اور راستے کھل گئے، آپ لوگ میرے ساتھ مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، یہودیوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے فلسطین جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ارادہ کرے، اٹھ کر اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، ہم مسجد اقصی کو بچانے کے لیے جہاد کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھے، کیا پیپل پارٹی نے ایک جلوس نکالا؟ کیا مسلم لیگ نے غزہ کے لیے ایک جلوس نکالا؟ کیا حکومت نے کوئی احتجاج کیا؟ ایک گولی بھی نہیں دی۔ آج وہ مر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں اے شب قدر کے لوگوں، کتاسو غواړئ چې دا پاکستان ستاسو شي، د پاکستان په وسایلو د دې وطن د ولس قبضه شي، ستاسو دا بچی په خېټه ماړه شي، ستاسو ظلمو ته روزگار میلاو شي، ستاسو بچو ته ښه تعلیم میلاو شي، ہر غریب ته کور او چت میلاو شي، ہر غریب ته علاج میلاو شي، کشمیر آزاد شي، آپ یو واپس راولو او د فلسطین د آزادۍ لپاره یو فیصله کن جنگ وکړو، نو خپل ووټ او سپورټ دا جماعت اسلامی ته ورکئ، طالبان نه مهر ولګوئ، دا د عدل او د انصاف نښه، طالبان نه مهر ولګوئ، دا ستاسو په دې دنیا کې د کامیابۍ نښه، طالبان نه مهر ولګوئ، دا په دې وطن کې د تعلیم او د رڼا نښه، طالبان نه مهر ولګوئ، دا په عدالتونو کې د مظلوم او د کمزوري دپاره د انصاف نښه۔ رونو څنګه چې خدا داد خان ووی که زه په هر حیثیت لاړم پاکستان کې، په ایوان کې، که په اپوزیشن کې وم او که په حکومت کې وم، د دې شب قدر په ما قرض دی، د دې میرزو په ما قرض دی، په ما چې چا هر کتاب او مضمون لیکلی دی، د هغې آغاز د دې نه کوي چې سراج الحق څوک دی، نو بیا لیکي چې دا هغه څوک دی چې په شب قدر او میرزو کلي کې پیدا شوی دی۔ مونږ چې اوس هم خوبونه وینو د ماشوموالي، نو د میرزو کوڅې پکې وینو، د شب قدر کوڅې پکې وینو۔ ما ته که خدای اختیار راکړي انشاءالله د ټول پاکستان او د پښتونخوا خدمت به کوم، خو د دې شب قدر او د میرزو خدمت په ما باندې فرض دی او قرض دی، دا فرض به م ادا کوم او دا قرض به م ادا کوم انشاءالله۔ نو یا خلکو چې هر تږی پکې وسکي
او هر وګه پکې موړ شي نو ظالم څه کور به وران شي که یو داسې نظام جوړ شي د یو داسې نظام دپاره چې هر تږی اوس کې او هر وګی پکې موړ شي هر چاته خپل حق او انصاف میلاو شي ستاسو نه ملګرتیا غواړم ما حاجي سمیع الله صاحب دا د قومي اسمبلۍ دپاره حاجي مصور شاه صاحب دا د قومي اسمبلۍ N25 دپاره جناب خداداد خان د دې اسمبلۍ د 66 حلقې دپاره جناب مصباح الله صاحب دا د PK 65 دپاره سیف الله درانی د 64 حلقې دپاره شاه حسین صاحب د 63 حلقې دپاره مولانا سیف الرحمان صاحب د 62 حلقې دپاره حاجی مصور شاه حاجی سمیع الله او حاجی خداداد خان دا زما نمایندگان دي زه تاسو ته راغلی په جرګه یم زه تاسو ته راغلی په مینت یم زه تاسو ته راغلی په دې امید یم چې تاسو دې ټولو پارټیو ته موقع ورکړې ده آینده الیکشن کې یو چانس او موقع جماعت اسلامي ته ورکوي تلې ته ورکوي ترازو ته ورکوي سمیع الله ته ورکوي مصور شاه ته ورکوي خداداد خان ته ورکوي نو که چا زما د دې بیانیې سره زما د دې منشور سره اتفاقي په خپل ځای ودرېږئ او ما سره واده وکئ چې موږ به جنګ کوو د اسلام دپاره موږ به جنګ کوو د پاکستان دپاره موږ به جنګ کوو د ظلم خاتمې دپاره موږ به جنګ کوو سودي نظام د خاتمې دپاره موږ به جنګ کوو د APA د واپس راوستو دپاره موږ به جنګ کوو د فلسطین د ازادۍ دپاره یو خوشحاله اسلامي د شریعت پر نور رڼا پاکستان دپاره وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اسلام زنده باد او د 400 او د شب قدر غیرتمند عوام پاینده باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب دعا کیجیے دعا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا